ملائکه ډېر زیات دي وکتبه او بل په متعلقات د ایمان کې دا دی چې د الله په کتابونو باندې به تصدیق کوي د الله په کتابونو به تصدیق څنګه کوي دو خبرې به په ذهن کې راولي یو دا چې دا کتابونه د الله د طرف نه نازل شوي دي دویم دا چې دا حق دي دا کتابونه د الله د طرف نه نازل شوي دي او څه شي دي حق دي دا ټول کتابونه حق دي که یو کتاب حق دی ټول حق دي په دې پوه شئ دا وکټوریا نه دي وکټوریانو یو ماشومان کینولې دي او یو ګلاس ورکړی دی نو چې ګلاس ورکړی دی یو ګلاس دی نو یو ماشوم ته وای بچیا دا څه دی وای دا کوزه ده بل ته وای دا څه دی وای دا لګن دی بل ته وای دا څه دی وای دا لوټه ده بل ته وای دا څه دی وای دا ګلاس دی وای ګوره محترم ورونو په دې څلورو کې څلور وړه په حق دي که یو په حق ده دا چا چې ورته ګلاس ویل دی دا په حق ده کدا څلور په حق دي څلور خو نه دي په حق یو ورته لګن وای بل ورته کوزه وای بل ورته لوټه وای دا څلور خو نشي په حق کې ده نو حق یو وي او تاسو څنګه وای چې څلور مذهب حق دي څلور خو نشي حق کې ده حق خو یو وي نو دا کتابونه چې دي او کتبه ګوره په کتابونو به تصدیق داسې کوي چې دا د الله د طرف نه نازل شوي دي او ټول حق دي کتابونه غټ کتابونه څلور دي کنه څلور وړه حق دي دا څنګه حق دا څلور کتابونه څنګه حق دي خو څلور کتابونه حق دي کنه دي یو لک څلوري زره پیغمبران ټول حق دي دا څنګه حق دي یو لک څلوري زره پیغمبران حق کې دي شي او څلور امامان نشي حق کې دي نو څلور امامان هم په حق دي خو دا تا چې کوم مثال پیش کړي دا د محسوساتو ده محسوسات او څلور امامان چې په حق دي نو دا په اجتهادیاتو کې دي صحیح څلور امامان په حق دي په څه کې په اجتهادیاتو کې څلور وړه حق کې دي او دا تا چې کوم د ګلاس مثال پیش کړو دا محسوسات دي په دې کې ټیک دا یو په حق دی په دې کې به یو په حق په دې پوه شو درې اویا ډلې په اسلام کې جوړیږي دا درې اویا په حق کې دي نه دا په اعتقادیاتو کې دي په اعتقادیاتو کې بم یو حقي محسوساتو کې بم یو حقي خو اجتهادیاتو کې څلور وړه حق کې دي د اجتهادیاتو داسې مثال پیش کا چې څلور کسدي او په یو دشت کې د دوی نه قبله ورکه ده یو مشرق طرف ته په منځ ودرېدو بل مغرب ته بل شمال ته بل جنوب ته اجتهاد کړی دی د څلور وړو لمون شوی دی کنه د څلور وړو لمون شوی دی ګوره څلور وړه په حق دي د حق معنا دا ده چې د څلور وړو غاړه خلاصه ده اجتهادیاتو کې د حق څه معنا ده د څلور وړو غاړه خلاصه ده د څلور وړو عمل صحیح دی شرعا نو څلور وړه امامان په حق دي یعنی د څلور وړو غاړه خلاصه ده څوک چې د قروب معنا په طهور کې غاړه خلاصه ده څوک چې په حیض کې غاړه خلاصه ده خو د څلور وړو غاړه خلاصه ده یعنی د پښتو کې او علمي طالبانه لهجه باندې د څلور وړو عمل صحیح دی شرعا د څلور وړو عمل صحیح دی شرعا عوامي شبه باندې د څلور وړو غاړه خلاصه ده اجتهادیاتو کې څلور وړه په حق کې دي خو شو کنه بیا تا ته وایي چې څلور وړه په حق دي خو څلور پسې ځکه دا خو یو رانی ولې ده خو شو دا چې درته وایي کنه الزام جواب څلور کتاب په حق دي کنه خو څلور وړه پسې ځکه خو یو کتاب رانی ولې ده یوازې قران دی رانی ولې تورات او انجیل او زبور پسې بیا ځکه دا الزامي جواب وای چې څلور په حق دي خو څلور پسې ځکه خو یو رانی ولې څلور کتاب په حق دي خو څلور پسې ځکه دا یو کتاب ولې رانی ولې یو لکه څلوري زره پیغمبران په حق دي د دې ټولو پسې ځکه د آدم علی السلام په دین کې خور سره نکاح جایز او خور سره نکاح کوه ځکه ټولو پسې بزي نو ته خو یو پیغمبر رانی ولې دا الزامي جواب او تحقیقي جواب دا ده چې ګوره یو منل دي چې څلور وړه په حق دي یو عمل کول دي عمل په یو کوي عمل په څلورو نه کیږي ثلاثه قروء ان کې چې هم په طهور عملو کې هم په حیض عملو کې کوي شي دو کشتیو کې تلې شي دو غاډو کې تلې شي په یو ځای نشي تلې چې دو غاډو کې سپور شي وو بشکیږي یو غاډي کې بځي څلور وړه په حق دي منما یو منل دي بل عمل کول دي منل جدا دي عمل کول
جدا دي منم چې یو لکه څلور زره پیغمبران په حق دي خو عمل په یو کوم منم چې څلور کتابه په حق دي خو عمل په یو کوم منم چې څلور مذهب حق دي خو عمل په یو کې په ټول عمل ممکن نه دی چې هم په د قروب په معنا کې طهورونه والي هم حیزونه والي دا خو نه دی ممکن ان شاء الله چې پوه شو وکتبه نو د الله په کتابونو باندې د متعلقات د ایمان نه یو دا دی چې د الله په کتابونو باندې په تصدیق کوي دا سوال جواب مزدفع تاسو باندې ز سوال کو چې تاسو وایي څلور مذهب حق دي حق خو یو وي جواب راکړئ الزامي جواب څلور کتابونه څنګه په حق دي حق خو یو وي یو لکه څلور زره پیغمبران څنګه په حق دي حق خو یو وي زدفع دا الزامي جواب صحیح شو تحقیقی جواب دا دی چې په محسوساتو کې یو حقي اعتقادیاتو کې یو حقي خو په اجتهادیاتو کې څلور وړه حق کې دي خو شو بیا در باندې اعتراض کوم چې څلور په حق دي خو په څلورو پسې ځته خو یو رانی ولې دی الزامي جواب دا دی چې څلور کتابه په حق دي څلور وړو پسې ځته یو ولې رانی ولې یو لکه څلوري زره پیغمبران په حق دي ټولو پسې ځنه تا یو ولې رانی ولې د الزامي او تحقیقی جواب دا دی چې یو منل دي چې دا حق دي یو عمل کول دي عمل په څلورو نه دی ممکن نو کتبه د الله کتابونو باندې د الله مشهور کتابونه څلور دي صحیح شو غټ کتابونه څلور دي او مجموعه د کتابونو څومره دي نو د غټو کتابونو ته کتب وای او وړو کتابونو ته صحیفه وای د دې د مجموعي تعداد څومره ده نو په صحیح روایت کې د مجموعي تعداد نه ده معلوم د دې تعداد الله ته معلوم ده البته په بعضی ضعیف روایتو کې د دوی تعداد ذکر شوی ده خو هغه روایت ضعیفه ده صحیح روایت کې د مجموعي تعداد نه ده معلوم په یو ضعیف روایت کې د مجموعي د کتبو تعداد ذکر شوی ده لکه د ابو ذر رضی الله عنه په روایت کې راغلی دي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا رسول الله کم کتابا انزله الله څو کتاب نازل کړی دي نو پیغمبر علیه السلام راته په جواب کې فرمایل چې 100 کتاب و 4 کتب یو سلو څلور کتاب دي دا څلور غټ کتابونه دي قرآن تورات انجیل زبور او دا سلپ کی صحیفی دي انزل على شیسا 50 صحیفه وانزل على اخنون 30 صحیفه وانزل على ابراهيم 10 صحائف دا نوی صحیفه شو لس صحیفه په موسی علیه السلام نازل شوې دي نو سل صحیفه شو د تورات نمخ کې لس صحیفه په موسی علیه السلام نازل شوې نو په یو روایت کې یو څلور کتابه ذکر شوې دي خدا روایت کمزور ده ځکه د دې په سند کې ابراهیم ابن یحیی ابراهیم ابن هشام ابن یحیی الغسانی ده او دا راوی کمزور ده نو صحیح دا ده چې د کتابونو تعداد الله ته معلوم ده کوم کتابونه چې په قران او په حدیث کې تفصیلا راغلي په هغه به تفصیلی ایمان لري او کوم چې اجمالا راغلي په هغه به اجمالی ایمان لري ایمان به څنګه پیلري په کتابونو چې دا د الله د طرف نه نازل شوی دي او ټول حق